عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. امام طبری دا یو مفسر دی. دا کوم آیات چې مارتوی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله فرمای زچا زما یادول چا پرې خود دا غ زندگی به بی سکون ای. بس الله تعالی دا وعده دا سکون والا نشي کېدای. دغه آیات لاندې امام طبری په خپل تفسیر طبری کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو خبره را نقل کړي دا. عبداللہ ابن عباس فرمای وی چې دلته ذکر نه مراد چې الله فرمایي چا چې زما ذکر نه مخ وګرځاو یا په زبان باندې د الله ذکر دی یا ذکر نه مراد دلته قرآن دی. یعنی فمن اعرض عن القرآن الله فرمایي چا چې مخ وګرځاو زما د قرآن نه زما د کتاب نه هغه حلال ته حلال او نوي دا هغه حرام ته حرام او نوي هغه کی چې سوي دا د رب د طرف نه مسلمان د پاره یو دستور دی. قرآن یو ضابطه حیات دی. چا چې دین مخواړو الله فرمایي قرآن نه صرف ویل نه په تلاوت باندې انسان ته د الفاظ او ثواب ملاويږي خو چې په قرآن کې سوي په دغه کتاب کې الله تعالی موت سره کومي خبرې کړي موت علی سره کړي دي موت نه څه غواړي پاغه ځان پویول چا چې دینه اعراض وک مخ یې وګرځاو سماره فرمایي ستا زندگی به بی سکون او بی اطمینان. او بیا عبداللہ ابن عباس مخ کی دو خبرې نور مخ کی لیکلي دي تفسیر طبری کې چې کوم خلکو د الله د ذکر د یاد نه او د قرآن نه مخ وګرځاو قسا قلبه فاشتد حزنه. دو خبرې نور لیکلي خدای پاک جل جلاله به دغه انسان زړه سخت کا زړه کې به قساوت پیدا شي زړه کې به سختواله پیدا شي بیا په دغه انسان باندې خبره اثر نکا نیک خبره دین خبره دا بیا اثر پنکا. او دویم نمبر خبره سولی کلا فاشتد حزنه چا چې د الله ذکر او د قرآن نه مخ وګرځاو ټیم نور کوي غم به زیات شي بی سکونی بیا زیات شي بیچینی بیا زیات شي اطمینان بیا بالکل ختم شي. دا انسان به ګرځي خو بی سکونه دا انسان به ژوند کا خو بی اطمینانا دا انسان به خلکو سره کینی پاتې خو بیچی نه وي. عبداللہ ابن عباس فرمای زړه به سخت شي فاشتد حزنه او هغه غم او تکلیف او بیچینی بیا نورم زیات شي. کوم یو انسان چې د الہ العالمین د ذکر نه مخ وګرځي لسانی ذکر نه یا قرآن کریم نه انسان مخ وګرځي مونږ او تاسو